څلورم دلیل نقلی ذکر کوي واقعه د هود علیه السلام او د هغه د قوم په دې مسله باندې چې نجات ورکوونکي مؤمنانو له الله تعالی دی او چې څوک انکار کوي نو د هغې تباه کوونکي دا هم الله تعالی دی. لکه وګوره هود علیه السلام هغه له نجات ورکړ او هغه چې کوم قوم ته لېږلي شوي عادیان چې هغې انکار کو هغه الله تعالی تباه کړل. عادیان دا یو زورور او طاقتور قوم داسې وایي چې د نوح علیه السلام نه وروستو د هغه په اولاد کې سام نومې د هغه زوی و او د هغه په اولاد کې په 25م پوش کې چې دی نو هغه عادیان راغلي دي. د عادیانو له الله تعالی څه خصوصیات ورکړي. یو خدا و چې په دې کې طاقت ډېر زیات و. دی به من اشد منا قوه، زمونږ نه څوک زیات طاقت والا شته. قوت او طاقت او مټې دا خو زمونږ دي، چا یې مقابله نه شو کولی. او دویم دا و چې دې کې چې هغه مال او دولت هغه ډېر و، مال ورسره ډېر و، د هغې د وجې نه مسي و، بنګلې به یې جوړولې او رست هاوسونه به یې جوړولو، بلکې څه چې د هغه دور د عیاشۍ څیزونه و هغه یې ځان له برابر کړي. د هغې د وجې نه دوی سرکشه شو. دوی ته الله تعالی هود علیه السلام راولېږه او هود علیه السلام ورته بیان وکړ، دوی انکار وکړ، یې نه منله. الله تعالی چې دی نو تباه کړل. د هغې واقعه ذکر کوي کذبت عاد للمرسلین، دروغجن ګڼلي وو عادیانو پیغمبران. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، کله چې وویل دوی ته یو د دوی نه هود علیه السلام، اخوهم د دوی د قوم د دوی د قبیلې نه او د دوی رور نسبي رور نه، خو چې نه خلک وایي که نه روکیه دا کار داسې دی. نو اخوهم هود الا تتقون، تاسو نه یریږئ. انی لکم رسول امین، یقینا زه ستاسو دپاره رسول امانتدار یم. فاتقوا الله واطیعون، د الله نه ویریږئ، واطیعون او زما تابعداري وکړئ. دا جملې دا په مخکې رکو کې هم تېرې شوې. نوح علیه السلام چې بیان کو همدقه خبرې هغه هم کړې وې. انی رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. زه نه غواړم ستاسو نه څه مزدوري، زما مزدوري چې نه هغه په الله تعالی ده چې هغه پالونکی د مخلوقاتو دی. بیان بیخي یو شانتې دی. اشاره دې خبرې ته چې څومره انبیا علیهم السلام هغه الله تعالی را لېږلي دي، د هغې بنیادي خبرې هغه یو وې. بنیادي خبرې چې نه هغه یو وې، صرف د وخت او د معاشرې مطابق چې په هغه معاشره او په هغه قوم کې کم کمې دي د هغې بیان یې کړی دی چې دا تاسو کې کمې دي، دا د ځان نه وباسئ. نور هر یو دا ویلي دي چې فاتقوا الله، د الله نه یره ځان کې پیدا کړي. ځکه چې د الله تعالی یره په انسان کې پیدا شي پس دا بیا کامیاب انسان دی. تقوا او پرهیزګاري په انسان کې پیدا شي دا بیا کامیاب انسان دی. د ده د دنیا ژوند به هم چې ډېر بهتریني او د آخرت ژوند به هم ښه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه داسې یو شخصیت و چې نبی علیه السلام وی چې په کومه لاره باندې عمر رضی الله تعالی عنه ځي نو په هغې شیطان نه ځي، چې په هغې شیطان را روان وي او دی وویني چې عمر را روان دی هغه لاره بدلوي، په دغه لاره باندې نشي تللی. عمر رضی الله تعالی عنه سره مال او دولت نه و، عمر رضی الله تعالی عنه سره بنګلې نه وي، عمر رضی الله تعالی عنه سره چې هغه ګارډ نو چې هغه ورپسې شاته ګرځېده، ټوپک یې ورپسې نیولی و. هغه سره څه هغه سره تقوا وه، پرهیزګاري وه او تابعداري چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وه. تر دې پورې چې علما وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به د قرآن کریم آیت کریمه ووایي، بس دقه ټیم کې به چې دی چپ کېده، بیا یې مخکې نورې خبرې نه کولې. یو ځل یې بیان کو او ویلې وایي دې ښځو له ډېر مهرونه مه ورکوئ، بس په اندازه باندې ورکوئ. زنانه ورته پاڅېده، ورته ویې عمره
ته څنګه زمونږ حق کمې؟ الله تعالی ویلي چې آتیتم احداهن قنطارا، تاسو ورکوئ یو د دې ته چې نو خزانې، نو قنطار خو خزانو ته وایي، خو لږو ته نه وایي. عمر رضی الله تعالی عنہ بالکل چپ شو، خبره ونه کړه. ولې؟ آیت د قرآن ورته چې نه هغه مخې ته راغی. بله خبره ده چې مهر مناسب ښودل پکار دي. عمر رضی الله تعالی عنہ خبره په خپل ځای صحیح وه چې مهر مناسب کېدی چې نکاحونه آسان شي، او نکاحونه چې نه خلکو ته مشکل نه وي. او چې کله آیت د قرآن مخې ته راغی نو بالکل چپ شو، بله خبره ونه کړه. نن مونږ چې نه آیتونه د قرآن اورو، مونږ ته چې نه هغه ویلي شي چېرې دا کار دغه شانتې دی، دا داسې کوه. قرآن ویلي دي، حدیث کې چې نه داسې راغلي دي، مونږ یې په دې ورو په دې وباسو. څنګه به ژوند چې نه هغه ښه شي، څنګه به ژوند چې نه هغه د سکون او د آرام شي او د خوشحالو به شي. یاد ساتئ، خوشحالي چې په ژوند کې راځي، سکون او آرام چې په ژوند کې راځي، دا په دین باندې راځي، دا په تابعدارۍ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي. چې څومره مونږ کې تابعداري د الله تعالی زیاته وه او په مونږ کې چې دی نو هغه طریقې د نبي علیه السلام وي، دومره به زمونږ زندګي هغه د خوشحالۍ وي، د امن او د سکون وي. کله کله به ازمایش راځي، په هغه به ازمایش تر حده پورې مونږ به لږ تنګی، مونږ له په درجې اوچتی، خو نور به چې نه سکون یې، زړه به چې دی نه هغه مطمئن وي. دې د وجې نه د ژوند د ښه کولو دپاره بهترین څیز هغه دا دی چې د الله تعالی کتاب راواله، احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راواله، هغه دې سینې سره ولګوه او کوشش دا وکړه چې کومه خبره او کوم کار وي نو هغه به د نبي علیه السلام په طریقه کوم او د الله تعالی د حکم مطابق به کوم، د هغې نه خلاف به نه کوم. ته ګوره چې په ژوند کې انقلاب راځي او که نه راځي. کذبت عاد المرسلین، نسبت د درو کړو عادیانو پیغمبرانو ته. اذ قال لهم، کله چې ویلي تا اخوهم یو د دینا هود علیه السلام، الا تتقون، تاسو نه یریږئ د الله نه. انی لکم، یقینا زه ستاسو دپاره رسول امین، رسول امانتدار یم. فاتقوا الله، ویریږئ د الله نه، واطیعوني، او زما تابعداري وکړئ. وما اسألکم، نه غواړم ستاسو نه علیه په دې باندې من اجر څه مزدوري، ان اجریه، نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین،